بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل ته ستاسو پر راتګ تاسو ته هرکلی وایم او ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوالو امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او د صحت جامه به مو په تن وي. مینوالو نن به ان شاء الله د بواسیر باره کې معلومات حاصلو چې بواسیر څه مرض دی او د بواسیر علامات او اسباب څه دي. مینوالو دا ویډیو ډیره ضروري او اهم ده ځکه چې نن سبا دور کې هر دویم دریم بنده په دې مرض کې مبتلا دی، خو بعضې مریضان د شرم او د حیا په وجه د دې مرض اظهار چاته نشي کولی. مینوالو دا ویډیو ضرور وګورئ او ډېرې شیر کړئ چې نور مینوال هم داسې قسمه موضوع او تکلیف ده مرض یعنی بواسیر نه د ځان بچاو وکړي. ستاسو ډیره مننه او شکریا ادا کوم. مینوالو بواسیر په دوه قسمه دي چې یو ته بواسیر خونی او بل ته بواسیر بادي ویل شي. مقعد یعنی د پاخانې په ځای چې مسا یعنی دانه شان جوړ شي نو دې ته اتباع او حکما د بواسیر نوم ورکوي او دا په دوه قسمه وي. یو دا چې وینه او ژیړ رنګ اوبه پاخانې په لاره مسونه خارجېږي دې ته خونی بواسیر ویل شي. او دویم دا چې وینه وغیره هیڅ هم نه خارجېږي خو د پاخانې په ځای خارښ وي او قضای حاجت قبض سره وي او تکلیف ورسره هم وي. نو نن به ان شاء الله د بواسیر خونی باره کې معلومات حاصلو او که چېرې ژوند وفا وکړه نو آینده به ان شاء الله د بواسیر بادي باره کې هم خبرې اترې وکړو. مینوالو بواسیر خونی د ګرمۍ شدت سره او د ګرم غذا ډیر استعمال سره خصوصا سور مرچکي سره او د غوښې کثرت او ډیر استعمال سره بنده ته د بواسیر مرض راپېښیږي. دین علاوه دایمي قبض سره ناراستیا سستیا او د ډېرې ناستې سره دا مسله راپېښیږي. بواسیر کې د امعای مستقیم آخري حصه کې رګونه وپړسېږي. په دې پړسو بالا رګونو کې یعنی مسو کې دوران خون سست او لیټ شي. په دې وجه مسې هر وخت د وینې نه ډکې وي او معمولی شان تحریک سره د دې نه وینه جاری کېږي. مسې د مقعد نه چاپیره کله بهر طرف ته کله دننه طرف ته جوړېږي. بواسیر علامات دا دي چې دننه طرف مسو نه وینه جاری وي چې د براز سره وینه ګنده نه وي. په دې مسو کې هیڅ درد نه وي او چې کومې مسې بهر طرف ته وي نو هغې سره درد او تکلیف هم وي او چې کومې مسې بالکل د دبر په کناره وي نو په دې مسو کې دواړه علامات موجود وي یعنی دې سره درد او تکلیف هم وي او د وینې اخراج ورسره هم وي. کله چې مرض ترقی کوي نو د مسو حجم او غټوالی سیوا کېږي او مسې مقعد نه بهر طرف ته راوځي. مینوالو د بواسیر خونی مرض علاج دا دی چې تر کومه پورې د مسو نه توره او سخته وینه روانه وي او مریض ته ضعف او کمزوري نه وي ظاهر شوي نو وینه بندول نه دي پکار. چې کله مریض کمزوري محسوس کړي او د مسو نه خالصه او سور رنګ کې وینه جاری شي نو په داسې حالت کې بیا د حبسات ادویات استعمالول پکار دي چې وینه فوراً بند شي. مینوالو ستاسو دپاره دا یو نسخه ستاسو په خدمت کې پیش کول غواړم ځکه چې دا نسخه الحمدلله په بواسیر خونی کې ډیره مفید ثابته شوې ده. نسخه دا ده چې ریټه 2 تولې وي، ریټې نه هډوکي لرې کوي او د ریټې پوستکي فرای پین یا تبخي باندې وسوځوئ. بیا یې اور نه راکوز کړئ. پخېدو نه پس د ریټې وزن وکړئ چې څومره ریټه وي نو دومره ورسره کت سفید ملاو کړئ او باریکې میده کړئ. طریقه استعمال دا دی چې 4 رتای یعنی د چڼې دانې برابر د کوچو یا د پایو فیروي سره روزانه سهار د ناشتې نه 1 غنټه مخکې استعمالیږي او دې نسخې سره به 3 ورځې د مالګې نه پرهیز هم وي. چې مالګه نه په روټۍ کې وي نه په سالن کې وي. چې به کومه ورځ د نسخې استعمال شروع شي نو په هغه ورځ به مالګې نه هم پرهیز شروع شي. په 4مه ورځ به د مالګې پرهیز مات شي. دا نسخه به 1 میاشت پورې جاری وي. دین علاوه مریض له مرچکي ګرم او مثال در سیزونو نه پرهیز پکار دی. مینوالو د ویډیو پوره کتلو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوالو د ځان او د صحت خیال ساتئ. د خپل رب نه می دعا ده چې الله تعالی مونږ تاسو له روغ جوړ صحت راکړي ځکه چې صحت لوی غنیمت دی. الله تعالی مو خوشاله خاد او آباد لره. ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به بیا ملاویږو. او ستاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.